دی او تاسو هغه ډي جي له جواب ورکړه. دا دونه خلک چې رالی هغه لم جواب ورکړه. زه ورته صرف دا تپوس کوم صرف دا تپوس کوم یو منټ تپوس دا کوم چې ډي جي صاحب تا زمونږ د انتخابي نشان واغشته، زمونږ لیډر عمران خان دی په جیل کې اچولی دی، د هغه کور والا په جیل کې ده. بلا سیاسي قایدین د 17 سیټونو نم حکومت جوړ که 2/3 ته ورسو او 181 والم په جیل کې اچولی دی. جمهوریت هم تباه که، ظلم مو که آئین سره قانون سره، او بیا په مونږ باندې الزام لګې چې عمران خان سیکیورټي رسک دی. دا مخکې بلا پیرې په فاطمه جناح باندې دا سیکیورټي رسک لګېدلی و، بیا په نواز شریف باندې دا سیکیورټي رسک لګېدلی و، بیا په زرداری باندې دا سیکیورټي رسک لګېدلی و، بیا په ولی خان باندې لګېدلی و. اوس په عمران خان باندې چې کم سړی عوامي لیډر شي دی وی دا سیکیورټي رسک دی. سیکیورټي رسک نه دی. ډي جي صاحب تا ته خطره ده، پاکستان ته خطر نشته. پاکستان خو هغه راغونډی، په سندھ کې هغه لیډر دی، په پنجاب کې هغه لیډر دی، په بلوچستان کې هغه لیډر دی، KP کې هغه لیډر دی، GB کې کشمیر کې واحد داسې سړی دی چې هغه دې وخت کې دا ټول پاکستان راغونډی. زه ته دا وایم مهرباني وکړې دا فاصلې نورې مه سیوا کوئ، د دې عوام او د دې ادارې په منځ کې دا مه سیوا کوئ او بیا داسې الفاظ استعمالول چې هغه یو مهذبه سړی نه استعمالوي. جواب ورکولی شو، بالکل جواب ورکولی شو، خو صرف د دې ملک دپاره، د دې پاکستان دپاره چې آلریډي دا صوبه داسې حالاتو کې ده، حالت جنگ کې ده. مونږ حالات نه خرابول غواړو. مهرباني وکړئ خپل آئیني حدودو ته لاړ شئ، نو باقي تاسو هم خوشحاله، مونږ هم خوشحاله. عمران خان را آزاد کړئ. ډېر ډېره مهرباني.